اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بچا باندې دروغ او تهمت لګول حرام دي، منع دي. اگر چې دا مخکې د زر خرید غلام ولی ني بیواسه د غلام د په بیه اخسته دي، او بیا هم د آقا ته د مالک ته مولا ته د دروغ د تهمت لګولو خپل غلام باندې د تور تړلو اجازه نشته دی. 1563 نمبر حدیث شریف دی، 1563 نمبر. وعنه دا حدیث هم د مخ کې پشان سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت دی. الله تعالی دې راضي شي، الله پاک دې د ځان ناراضي کی، زما استاو ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترینی بدلی ورکی. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمای: سمعت رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم یقول، ما په خپل غوږو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ندا وینا ویل اوریدلی دي چې پیغمبر علیه السلام فرمایله: من قذف مملوکه، چا چې تور پورې کو په خپل زر خرید غلام یا وین زبان دی بالزنا د زنا، آقا راو لګي دو مالک په خپل غلام باندې چې بے وسه دی او د په پورا واک او اختیار چلیږي، د په بیا اخسته دی، په دې بیا اخستل شوی غلام باندې یا وین زبان دی د زنا تور ور پورې کو. نو خبره سبا کېږي، نبی علیہ السلام فرمایي: یقام علیه الحد یوم القیامت، د قیامت پر ورځ به الله پاک چې دا چا په تور پورې کړی دی په دې غلام په دې وین زبان دی، په دبا الله تعالی د ټول مخلوق په وړاندې کوړی جاری کوي، حد به جاری کوي. حد قذف دی ته وایي چې څوک یو پاک دامن انسان باندې د زنا تور ور پوری کی چې د بدکاری کړي، د زناکار دی، زنا کړي دا. دا سړی خو شریعت کې یا د لپاره دوه لارې دي، یو کس راو لګي او پچا باندې دا خلا پورته کی چې دا زناکار دی. نو په شرعي ملک کې، اسلامی ملک کې په دوه ذمہواری دي، د دوه لارې دي د لپاره. یا بده دا سکار کوي چې په خپل وینا با سلور سړی گواهان ځان سره پیدا کوي چې هغه دا گواهی ورکي چې او دې سړی زنا کړی دا، گواهی د هوانه هغه بدا سی وای چې مونږ په خپل ګناګارو سترګو دې په زنا کول لیدلې دي چې راسه په کوی کې وا سلای پر جرم کې وا، دا سی گواهی به ورکي سلور سړی، او چې سلور ني درې سړی ور سره گواهی دا سی ورکي، یا یو قسم ور سره د گواهی نیا سی بس خلا په خوان کوي او خلکو ته وای دا زناکار دی او ما په زنا لیدلې دي. تر دې پورې چې په یو کوټه کې پردې سړی پردې خزا به جامو لیدلې دي په یو بستر کې، او ور سره سلور سړی گواهان نشي ویلې، کوي ویلا نو بیا بده د خپل املا اتیا درو ته بربندای په د اتیا کوړی خيږي، کله رښتیا وي اتیا کوړی به خيږي بیا. نو چې یو سړی راو لګي او په بل چا باندې د زنا تور ور پوری کی، اگر چې هغه د زر خرید غلام دی د په بیا اخسته دی د په تور ور پوری کو، دا غلام او وینځه د مالک مالی، تاسو دین اندازو لګوي چې په خپل مال هم څوک د زنا تور نشي ور پورې کول، نو په پردي به څوک ور پوری وي چې دا چا په تور ور پورې کړي د قیامت پر ورځ به الله دې د ټول خلایق او مخلوق په وړاندې راولي او په د حد قائم. دا چرته زینه دا خبرې دا کارونه چې مونږ کم کو کنه دا والله کا چرته زیداری کاټ کی ټیک شو لدا سه ملک کې اوسېګو چې سم ازادي ده پک چې سمې وویل سمې وکړو او چې بیا لږ غونته وس را سره مخکې راته بې وسم دی. ګوره نبی علیہ السلام د وسدار او د بې وسه خبره کړې ده، آقا دې په پیسوی غلام اخستی دی په دې خپل
غلام باندې د زنا تور ور پورې کو د بدن څوک څه تاسو ابي وسه غلام بسرا پاس یو نیک تبوي چې ګورا غړي وړي موه کدا سي ورته وای نور په چپوتی لوي مال دې کا خپل وین زیاده بیوسه دا زورور په دې بیوسه وین زبان دې تور نشي پورې کوله سبا یو ورځ شته دې په ورځ باندې بعد دې بیوسو د پاره د واسدارونه لوی واسدار ذات الله جل جلاله انصاف دي تاسو دې خبره ته پام کوي قران گواه دی دا ډنګر نه ډنګر اساروي لکه دې ځنګل کې مونږ ګورو کنه د ازمره د اوسه ورکوټه بچی راټینګ کې اوسي وی خوري ټوکړي ټوکړي کې اوسه راټینګ کې وی خوري نو د دې اوسه بچی کې طاقت نشته زور نشته ازمري له خدای زور ور کړی دی د نواله کو داغي دا خو دې ډېر خوب را خوب کو د دنه خو ساو وستا دا خو ډېر ګډوډ کو قیامت پر ورځ باندې با د اوسه بچی ته د زمری غون ته طاقت الله ورکی او زمری به ورته چيله د بچی په شان د اوسه د بچی په شان کمزورې کې او دا بدل وتی وای چې څنګه طریقې سره اوجلې هغه طریقې سره به دی وجلې شي خکرو والا ساروی دی به خکرو ساروی له ډغره ورکا خوږي کو قیامت پر ورځ باندې خکرو والا نه خدای خکریا خوا کی به خکرو لبه ورکی یعنی غلبه طاقت ورکی بدل بتی والی مړ شي ختم شي چې په ډنګرو کې دومره انصاف به الله جل جلاله کوي په کارغو د چرګي په بچي کې به الله انصاف کوي د قیامت پر ورځ دلته خو نن چت کو کارغه یا ټپوس را شوخه شو د چرګي ورکو ټه چوزه بچي پنځو کېونی وا ورته پینګ پینګ کې ودې په هوا کې په سر سر پټنګو یو خدمي او به خپل خوراک جوړ کی د دې بدل بم د قیامت پر ورځ خستل کېږي نو سم خیال لې د انسانانو کې چې دا کم ظلمونه لګیا دي کېږي د دې بدل بنا خستل کېږي ولې دا وګوره وړي دا د خدای مخلوق دی او دې کې به انصاف قائميږي انصاف او د دې حدیث مطلب دا دی چې مونږ خپل زبانونو لا لګوا غور اشته وای مونږ او تاسو په خپل تیر ژوند کې وسمره خلکو داسې د زنا تور ور پورې کړی وینا بم ور پسې کړی ځان کې بمزور لیدو هغه ته پته مولګي مړه هغه مان بدل نشي اخسته معنا نو ولې ایماندار زما د قیامت پر ورځ ایمان نشته د الله په طاقت او په زور ایمان نشته چې د زری زری حساب وکي دا ډیره نازکه مسله ده د تهمت لګولې صفا درته مده کې دوی مرای نشته لري بلکې درته یو واقع وې ماغې نه بتا ست اندازو شي یو سړی رالو نبی له صلوات و سلام ته وی نن کور ته چننه واته ما خپل بستر باندې می د خپل کورواله سره پردې سړی په ګناه اونیو نبی له صلوات و سلام ورته وی سلور گواهان در سره شته وینا ما بال تسلور گواهان څنګه پیدا کول چې زما کور کې زما په بستر زما د خپل بیبي سره داسې معاملې روانه ده او زبلاري تر وزم چراشي او سلور سړو تاسو لګا د نندارو ګوري ما سره گواهان نشته او دلته کې یا سلور گواهان راول او یا د املا بربندو چې جلات ته ويم چاتیا دوري درته ولګي او ورته وی د الله رسول په خپل سترګو ملي دي وی سلور گواهان در سره شته کنه خپل سترګې نه تر دغه وخت پورې د خدای حکم داو چې خاوند یو ک پردې سړی چې په خپل خزا یا په پردې خزا یا په پردې سړی تهمت لګی نو د بسلور گواهان پیش کوي ک پیش نه ک یو دې او درو سړو لیدلې دي د رښتیاو چې راسه په کوی کیدا په داسې حال کې لیدلې بیا هم شریعت وی دا سلور واړه به اوس ملاګانی بربندای اتیا درې به پیل پورا نصاب شریعت مقرر کړي نو هغه کې بیا د لعان مسله رااله د لعان اسمان نبل نوې حکم رالو چې زه خیر دی دا خاوند دی د دې مسلې نه جدا شو د خاوند لپاره د سلور گواهانو په ځای باندې سلور قسم شو خاوند خزه باندې دا ستورو تړي کنه او خاوند د پردي سړی نه لګ جدا شو خیر دی دله د سلور گواهانو په ځای باندې سلور قسم شو سلور قسم ودا کوي د خدای په ذات باندې چې دا خزه ما په دې ګناه لیدلې کړې ده سلور ځل بوي او په پنځم ځل بوي که زبر دروغ جنم اما د خدای لعنت داسې بوي بیا با خزه طرف ته خبره څنګه وراوړي
ښځه به بیا څلور قسمه کوي یا خو به ومني سنګسار بشي الله له به پاکه ورشي او که نه مني نو بیا به څلور قسمه دا داسې کوي چې قسم دی چې ما دا ګناه نه ده کړې قسم دی ما دا ګناه نه ده کړې څلور ځل به قسم وکړي په پنځم ځل به وایي که دا خاوند به مې رښتینی په ما دې د خدای لعنت نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازله شوه دا حکم رالو هغه صحابي ملته ډېره واچوله وایي زم والله که دې ځای نه لاړ شم خدای خوار سړي لیدلي کتلي دی به فیصله نازلوي دغه دی چې جبریل رالو چې د خاوند مسله د عام سړي نه جدا ده د لعان حکم رالو عدالت قائم شو ښځې پسې سوال جواب وشو سړی ودرېدو د نبی علیه السلام په عدالت کې د دنیا په عدالت کې فیصله کیږي سړي څلور قسم وویل په پنځم ځل په ځان لعنت ویلو ښځې ته نبی علیه الصلاة والسلام وصیت نصیحت وکړو چې ګوره که کړی دي دا کار نو بس الله له به پاکه لاړه شي در باندې به رجم او سنګسارېدل قایم شي هغه وی یو قدم داسې رستو شوه صحابه وی مونږ ویل چې ځکه خیري خبره لکه چې مني او هغه بیا یو قدم را مخکې شو ویل زه خپل خیل خپل خاندان خپل ماماګان خپل ترونه خپل ورونه خپل مور پلار نه رسوا کوم ما دا ګناه نه ده کړې څلور ځلې قسم وخوړو په پنځم ځلې لعنت په ځان باندې وویلو او بس دې سره نبی علیه الصلاة والسلام د دې دا رشته ختمه کړه ځئ بس فیصله اوس لاړه د الله عدالت ته وخته یاد ساتئ جرګو والا ثالثانو تاسو هم وورئ قاضیانو ججانو تاسو هم وورئ وکیلانو تاسو هم وورئ او ټول مسلمانانو دا خبره وورئ چې کله په مخ د ځمکه په عدالت کې یو فیصله وشي انسان چې کومه فیصله کوي خو ضروري نه چې مکمل د انصاف والا دي فرجم بم پکې کیږي په کمیټیانو کې فیصله وشو په اجرو کې په پنچایت کې وشو یا فیصله یا بل ځای کې وشو یا شریعتو کې یو فیصله دا فیصله صرف د دنیا د پاره د دنیا د ژوند د اوارولو د پاره د خندان اوار کوي مړه ژوند کوي یو بل سره جنگ مکوي ژوند کوي نور دا فیصله مکمل کمپلیټ ختم شوی نه دا لاړه د فیصله ورځ ته حواله شو دا فایل کې خودلې شو دا مثل سبا د قیامت پر ورځ به بیا راس پړلې کی عدالت کې فیصله وشوا که اجره کې وشوا که جماعت کې وشوا که مدرسه کې وشوا دا صرف د ژوند د تیرولو د پاره د خندان اوار شو چې ژوند کوي سړیا ژوند شروع شو اوس د دې فیصله پورا جانچ پړتال به بیا د قیامت پر ورځ کېږي والله پاک خور ستګوري دا بندگان خو نظر لاندې ټول معاملې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل دا واقع نه بعد هغه زنانه په خېټه باندې حملو ماشوم په ګډه صحابه ته ویل دي پس خو غوړای چې کله ماشوم شي وی ګوري هغه ماشوم کده د پلار پشانتیو نو دا پلار بیا دروغجن دی د ظالم اس بیا په خزبان دی تهمت لګولې دي سره بیا ظالم شي نعوذ بالله کده پلار پرنګو بیا پلار دروغجن دی د خپل نطفه ده او د پردي پوری دا تړله او کدا د هغه چا سره چې بدنامه شوی د خدا دا غیار پشانتیو نو بیا دا خاوند رښتینی دی په دې تور تړلو کې هغه چې ورپسې غوږ یوړو هغه ماشوم دا هغه چا سره چې دا زنانه بدنامه شو او دا غي پشان داغه پشان نبی له صلوات والسلام نه غیرتی سوکشته ها نشته تورې راوېس او دا سه هوا کې لهراو تیرا تورا وای کده خدای دا حکم منس کې نه وي د خدای پاک دا حکم منس کې نه وي چې سلور قسمه بسړې کوي یو لعنت بوي سلور قسمه به خزه کوي یو لعنت بوي چې دا معاملو شي بس رپا دپا او جون بکې اوس بس اوس به یو بل ته سنه وای نه وای کدا حکم د خدای پاک ترمنځ نه وي نو اوس به تاسو کتلې و چې ما به دغه زنانه سره سامل کولو مطلب پدې 13 تور ما دا کې مقوله ونا حکم من سترالو بس دې ته جون ملاو شو او باقی فیصله چرته اوچته شو د محشر پر ورځ بدا فیصله بیا کی دما د خبره مطلب دا دی چې ګوره د حدیث کې رااله آقا د آقا په پیسو غلام خسته دی دا غلام د غلام دی یو نوکری کنه نوکر او غلام کې ډیر فرق دی نوکر او غلام کې ډیر فرق دی دا غلام د آقا د مالک سی مال لکه څنګه په موګي تړل شوی ساروی د مال د کچوکا باندې وਹੀ کنور ته تړي کسوري ته تړي دنه سوک تاسو کولې شي دا د خپل مال نه خپل مال او غلام باندې د دروغ تورو تړلو دنه سوک تاسو کول والا نشته یو غریب کمزور دی غلام دی کنه یا په وینځه تورو تړلو او هغه دا ګنا نه وکړي
د قیامت پر ورځ به الله داسې انصاف کوي چې دا تور تړون کې آقا نه دی، په ده به الله پاک اتیا درې حد قذف دا به په ملا ورته جاري کوي د قیامت پر ورځ. پرېږدي که یو سړی وایي چې مړه زه به عیش کوم، زما په ملک کې خو شرعي نظام نشته دی، که زه هر څه کوم بس کوم به، نو ته مسلمان د کومې خبرې ولې ستا دا یقین نشته چې د حساب کتاب ورسته دی. دا یو فایل یو خبره جمع کېږي. دی وجې نه وروڼو مشرانو کوشش دا پکار دی چې د خولې نه کومه خبره مو باسو چې هغه سبا ته په دې سوچ باندې زه خبرم کوم او قدم عملم کارم کوم چې سبا به د دې خبرې او د دې قدم ما سره حساب کېږي. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. د دم د خبرې به هم څه کېږي حساب به کېږي. مخکې کمزوری شو نو پیدا کړی چا دی؟ زورور الله. اب یې رانه تپوس کوي قدم اخلم یو کار پسې ځما د دې به هم رانه قسم دی پوښتنه کېږي. د قیامت په ورځ به د دغه مالک نه الله پاک حد قذف اخلي، یعنی د باندې به الله پاک کوړې جاری کوي. که د رښتیاو هغه وینځه یا غلام زناکارو او بیا ورته د رښتیاو آقا ویلي نو هغه بیا له خبره یا